یو مفتی صاحب بیان کاوه چې یو ځوان د ګرمۍ د وجې ډېر زیات بدحاله او د مخې تک سور شوی د ګرمۍ د وجې او ډېر زیات تږی شوی په لاره کې یو بوډۍ ښځه ولاړه وه او هغې ته یې ویل چې ابۍ یا مورې لږ شانته کې اوبه راکړه ډېر زیات تږی شوی یم. هغه بوډۍ ښځه دننه لاړه او یو ګلاس پی یا شودۍ ورته راویستله او هغې وڅکل. چې هغې کله وڅکل نو هغه تنده یې ماته شوه او د هغه بوډۍ ښځې شکریا یې د زړه نه ادا کړه او ډېر زیات خوشحاله شوه. څه وخت بعد هغه بوډۍ ښځه ډېره زیاته ناروغه شوه او حتی دا چې بېهوشه شوه. خلکو هسپتال ته ویوړله او په هغې باندې ډېره زیاته غټه خرچه راله. چې کله په هوش کې راله او هغه خلکو هغې ته وویل چې ته اوس ټیک ټاک یې کور ته تللی شي خو ستا په علاج باندې ډېره زیاته غټه خرچه په لکاو روپو خرچه پرې راغلې ده. او بوډۍ ښځه هلته کې ډېره زیاته پریشانه شوه او سمې چغې جوړې کړې چې ما سره پیسې چېرته دي، خو بس چې مړه کېدم مړه شوی به زما څوک دي، نه مې بچي شته نه مې څوک شته دی، خو بس پرېږده په خپل حال باندې به پرېښې وې مګر چې مړه شوې وې تاسو ولې زما علاج کوه، زما سره اوس دا پیسې په کوم ځای کې دي. دغه هسپتال عملې ورته ویل چې ابۍ لږ شانته کې صبر وکړه، لاندې دې چټ کې وګوره په دې کې لیکلي دي چې ستا پیسې جمع شوي دي، مطلب چې کوم خرچه او بیل په تا پسې راغلی هغه پیډ شوی دی، تا ته د ورکولو د پیسو څه قسم ضرورت نشته دی. بوډۍ ښځه ډېره زیاته حیرانه شوله، ورته یې ویل چې دا پیسې ورکړي دي نو چا ورکړي، څه نوم خو به ورسره لیکلی که نه. خلکو ورته ویل چې نه څه نوم وغیره خو نه دی لیکلی، خو لاندې ورسره لیکلي دي چې ستا د یو ګیلاس شودو یا د پیو ډېره زیاته شکریا. دا هم هغه کس و کم کس له چې دې بوډۍ ښځې هغه پی یا هغه شوده ورکړي او هغه تنده کې هغه شوده څکلي او هغه شکریا ادا کولو هغه کوشش یې په دې ځای کې وکړو. دا هم هغه کس د دې دپاره دا پیسې او دا خرچه او دا ټوټل علاج هغه کس کړی و. د ویډیو مقصد مې صرف او صرف دا دی الله پاک وایي چې تاسو په ځمکه والا باندې رحم وکړئ، الله پاک به په تاسو باندې رحم وکړي. تاسو د یو بل سره لاس اړوئ په دې نیت باندې نه چې ګنې دا به ماله پر روان وخت کې څه وکړي. دې بوډۍ ښځې چې کوم مدد د دې ځوان سره کړی نو دا په دې نیت نه و کړی چې دا ځوان به چېرته یا ډاکټر کېږي یا به مالداره کېږي او زه به بیا داسې بیمارېږم هلته کې به ځم او دا به زما علاج کوي. نه، په دې نیت یې نه و کړی بلکې صرف او صرف چې کوم مدد یې کړی و هغه خاص د الله د رضا لپاره کړی و. د خبرې مطلب مې دا دی چې د خلکو سره مدد کوئ خاص د الله د رضا لپاره، په هغه کې څه قسم ریاکاري مه کوئ چې څه کوئ بس د هغې هغه صله په الله باندې پرېږدئ، د هغې هغه صله به تاسو له الله پاک درکوي، هم په دې دنیا کې او هم په هغه دنیا کې. د انسانانو نه چېرته هم تمه امید بالکل مه ساتئ. خپله رایه را سره کمنټ کې شامله کړئ، انشاءالله ملاویږو نوې ویډیو کې. تر هغه دمه الله کې اجازت، د الله په امان.